یاره جی زمون استاد اتم اعتراض هم لري. هغوی وایي چې په دې قبر خاکی کې یعنی په دې خاورو قبر کې عذاب او ثواب ملاویږي او د روح تعلق د جسد عنصري سره شته. او پنځپیریان وایي چې په دې قبر خاکی کې یعنی په دې خاورو قبر کې د کنده کې هیڅ نشته او دوی د عذاب قبر نه هم منکر دي. د دې باره کې تاسو لږ مونږ مطمئن کړئ. ماشاءالله. حقیقت خبره دا ده چې کچره دا اعتراضونه واقعي ستا د استاد وی نو هغه د پاره د جړه مقام ده او هغه د پاره د توبه مقام ده چې هغه الله ته مخ کی او مخلوق ته شاکی او توبه وباسي. څوک چې مونږ ته د عذاب قبر منکر وایي نو هغه سړی خو د سره ډیر ګډوډ ځکه دی چې عذاب قبر نه منکر سړی کافر وي او چې څوک مسلمان ته کافر وایي نو هغه سړی په خپله ګډوډېږي. خیر منګه خو ستا استاد ته داسې نه وایو، خو دا ضرور وایو چې ښه پوره کم عقل دی چې هر څوک دی. الله دې ورته علم او عقل دواړه نصیب کړي. عذاب قبر قرآن کې په مختلفو آیاتونو کې بشمار آیاتونو کې چې زمونږه مفتی رحمت الله امین صاحب دامت برکاتهم خپل رساله عذاب قبر کې د بشمار آیاتونو ثابته کړې ده چې دومره آیاتونه کې دي چې ستا استاد په سوچ کې نه و حدیث په نقل کړي. نو مطلق عذاب قبر لکه څرنګه چې شرح عقیدة الطحاویہ او نور علماء لیکل دي چې مطلق عذاب قبر چې ده دا ثابت ده او څوک چې د مطلق عذاب قبر نه منکر وي نو هغه سړی ډیر انتهایی لوی گمراه ده او داغه په گمراهۍ کې شک نشته. یعنی دا مطلق عذاب قبر مساله ده. شرح عقاد النصفی هم دغه لیکلی دي وعذاب القبر حق للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وغیره وغیره. وګدي خبرې دي. خیر لنډه دا چې په کومه خبره کې د چا اختلاف نه نو هغه خبرې کې به سړی څه تفصیل بیانوي. شرح عقیدة الطحاویہ 400 نمبر صفحه کې لیکي وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته. نو بهرحال کیفیت کې اختلاف شته خو مطلق عذاب قبر نه څوک منکر نه دي. یوه خبره اشاعت التوحید و سنه الحمدلله صرف عذاب قبر منل خو پرېږده. اشاعت التوحید و سنه چې عذاب قبر باندې کم کتابونه لیکلي دي کم روایات او آیتونه پې پیش کړي دي کیدای شي چې ډېرو خلکو ته د دې پته هم نه او بکی پاتې شوه چې د دې خاورو په قبر کې د عذاب او ثواب د دې خاورو په قبر کې ملاویږي او کنا دا قبر شرعي او قبر اصطلاحي برزخ کې ملاویږي. په دې خبره باندې اختلاف ده. نو چون کې ستا استاد بقول ستا استاد وایي چې څوک د دې خاورو په قبر کې عذاب نه مني نو دا گمراهان دي. نو منگ به دا وایو چې دا خاورو په قبر کې عذاب و ثواب څوک مني او څوک نه مني. علماء دیوبند اشرف علی تانوی رحمت الله علیه مشهور عالم ده، حنفی هم ده دیوبندی هم ده. هغه یو کتاب ده روح العج و سج صفحه نمبر 13 اشرف الجواب جلد 3 صفحه نمبر 128 دی دواړو کتابونو کی عبارت دا ہے مگر صوفیہ اس کے قائل ہوئے کہ دوسرا بدن جو مشابہ اس بدن عنصری کے ہوتا ہے عالم برزخ میں دیا جاتا ہے تو جس طرح یہ حی تھا وہ بھی حی ہے سب عذاب و ثواب اس پر ہوتا ہے اس جسد عنصری پر نہیں. هغه دا لیکلی دي چې کله سړی مړ شي نو هغه ته دویم بدن عنصری میلاو شي او دا روح هغه بدن ته واچولی شي جسد مثالی ته لکه څرنګه چې جسد عنصری مخکې ژوندی و دغسې مرګ نه پس جسد مثالی ژوندی وي د خاورو والا نه. نو وایي چې څومره عذاب و ثواب چې دی دا هغه بدن ته کیږي
چې هغه کم بدن جسد مثالی دی او د خاورو په قبر کې نه دی بلکې برزخ کې دی. نو دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی نو بیا به ستا د استاذ په قول اشرف علي تانوي به منکر وي د عذاب قبر او اشرف علي تانوي به هم پنجپیری وي او اشرف علي تانوي ته به هم کېدی شي ستا استاذ العیاذ بالله ګمراه وي. دې نه علاوه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک به زه درته ووایم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې یوه یهودیه مړه وه او کور کې په صحن کې کټ کې پرته وه. انما مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی یهودیة، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یوې یهودي مړې ښځې باندې تېرېدو یبکی علیها اهلها چې په هغې باندې د هغوی اهل و عیال جړېدل. اهل و عیال د کور والا په دې کټ باندې ناستو ورته جړلې چې مړی شوی دی. وان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې انهم لیبکون علیها وانها لتعذب فی قبرها. وایي چې عجیبه خبره ده چې دوی لګیا دي ور باندې جاړي او حال دا دی چې دې یهودیانې ښځې ته په قبر کې عذاب روان دی لګیا دی. نو ستا استاذ د دې دا د بخاري روایت دی، ستا استاذ دې د دې جواب وکي او په دې دې سوچ وکي چې یهودي ښځه لا اوسه پورې د خاورو قبر ته نه وتلې، کور کې پرته وه او د کور والاو پې ژړل او رسول الله وفرمیل چې په دوی باندې خو دوی جاړي او حال دا دی چې هغې ته په قبر کې عذاب شروع دی. نو دا دې موږ ته وښیي چې دا کم قبر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قبر کې ورته عذاب شروع دی، ځکه چې دې قبر ته خو هغه نه وتلی. همدغه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بل کتاب دی ملفوظات حصہ چهارم ملفوظ نمبر 825 او د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو بل کتاب دی حیات طیبہ صفحہ نمبر 11. आगे की लिखी रूह को बरज़ख में दूसरा जसद अता किया जाता है. वही चे रूह ता प बरज़ख के बल जसद वर्कवले कीगी. कब्र का सवाल व जवाब उस जसदी मिसाली के साथ होता है. वही चे द कब्र सवाल और जवाब दा टोल अग जसदी मिसाली सर कीगी. द खावरों के प्रोत चे कम जसद दे सर न सवाल शता और न जवाब शता. دا د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه څلور کتابونه شو. پنځم کتاب یې وګوره خیر الحیات و خیر الممات صفحه نمبر 134. هغې کې علامہ اشرف علي تانوي دیوبندی لکھی موت سے روح کا تعلق جسد عنصری سے منقطع ہو جاتا ہے. وہی مرگ سرا د روح تعلق جسد عنصری نه کټ شي. ستا استاد وایي چې د روح تعلق جسد عنصری سره وي. اشرف علي تانوي وایي چې منقطع کیږي. نو زه استاذ ومنم او که زه اشرف علي تانوي ومنم. بیا مخکې لیکي اب اس کے بعد سمجھو کہ لذات سے منقطع ہونے والا کون ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ بدن؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے روح کا مرکب دوسرا جسم ہوتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں. اشرف علي تانوي فرمایي چې مرګ نه پس جسم عنصری یعنی دا خاورو کې چې کم بدن پروت دی دې سره د روح بالکل تعلق ختم شي سوا د هغه تعلق نه چې ما مخکې سوالونو جوابونو کې وي چې څنګه زمونږ اکابرین مني لکه د عاشق معشوقې سره یو لرې نه تعلق دی یا یو سړی یو جوړ جامې وباسي بلې واغوندي نو هغه ایستلو جامو سره دا تعلق دی چیرې جي دا د هغه جامې دي. وایي دې نه پس په دې خبره ځان پوه کا چې کله د روح تعلق کټ شو نو اوس د خوندونو نه په دې قبر کې خوندونو نه د خوند اغستلو والا جسم کم یو دی او عذاب چې ملویږي هغه بدن کم یو دی. کیا آپ کی نزدیک یہ بدن؟ وہی چې ستاسو په نس باندې دا خاورو کې پروت بدن ته عذاب ملویږي؟ هرگز نہیں. تانوی سے وہی چې بالکل نه. حقیقت وہی چې دا دی کہ اب بجائے اس جسم کی جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے وہی چې مرگ نه بعد دا جسم چې کله دا جسم فنا شي او زری شي روح وہی بل جسم ته واچولی شي چې هغې ته جسم مثالی وہی اغ جسم باندې په برزخ کې عذاب و ثواب ملاویږي. دا خاورو په قبر کې نه ملاویږي. دا اشرف علي تانوي
پنځم کتاب دی، شپږم کتاب یې وګوره، مجالس الحکمه، مجلس نمبر 13، صفحه نمبر 43، قسط نمبر 20، 25 شوال سن 1332 ہجری کی لیکل ہے۔ آگے کی اگر فرمائی ملاحدہ کہتے ہیں کہ اگر مردہ جلایا گیا تو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ فرمایا اس نے یہی نہیں سمجھا کہ معذب کون سا جسم ہے، خاکی یا مثالی۔ معذب جس میں مثالی ہوتا ہے وہی چی ملحدین دا وی چی کچری مردہ وسوځولی شو نو عذاب قبر به څنګه ملاویږي؟ وی موږ ورته وایو چې دا په همدې نه دی پوی دی خدای پوی کی چې دا عذاب کم جسم ته ملاویږي، دا خاورو کې پروت جسم ته نه۔ اشرف علی سے فرمائی چې عذاب و ثواب اغ جسم ته ملاویږي چې کم په برزخ کې دی۔ دا غالباً چې وم کتاب دی د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، وہ کتابونو کې اشرف علی تانوی فرمائی چې د روح تعلق بدن انصری سره ختم شي او عذاب و ثواب حق بدن ته او حق روح ته ملاویږي چې کم په برزخ کې دی او د خاورو په قبر کې هیڅ شی نه۔ او دا ما د عذاب قبر په مسله کې بیان کړی دی، خو بشرطي چې څوک واوري به هغه سړی چې جواب یې کولی شي، نو چې جواب یې نشي کوی هغه به وایي چې ما نه دی اورېدلی۔ کنی بعضې کلیپونو کې ما اورېدلی دي چې یاره بعضې مولیان وایي چې په کور کې ناستې ویډیوګانې کوي، نو ما وایي چې دې نه معلومیږي چې ویډیو دې لیدلې ده خو جواب یې نشي کوی۔ نو ما په هغې کې صفا وضاحت سره لیکلي دي او ویلي مې دي چې عذاب او ثواب دا حق بدن ته ملاویږي چې هغه په برزخ کې دی او د خاورو په قبر کې هیڅ نشته، او خرق عادت خبره جدا ده۔ کله کله د مخلوق د عبرت دپاره الله پاک د خاورو په دې قبر کې هم د عذاب اظهار وکي، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچر په همدې قبر باندې توپ وهلی و، ویې چې یاره څه شی دي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عذابونه په همدې قبر کې ښودلي دي چې هغه شنې څانګې پې باندې کېښوي۔ نو اوس که څوک وایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام اس دلته کې ټوپ وهلی دی او پیغمبر علیه صلات وسلام په دې قبر باندې څانګې ایښي دي، لہذا د عذاب و ثواب هم دلته دی، نو موږ به ترېنه بیا یو تپوس وکړو، موږ به دا ورته وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کسوف په لمانځه کې چې کله مونځ د کسوف یې کولو په مسجد نبوي محراب کې مونځ وکړو، مخ یې راواړولو، وی چې ما جنت و جهنم دلته ولیدل۔ نو جواب راکه ستا استاز دې د دې خبرې باندې غور وکړي چې آیا د جنت و جهنم دواړه مسجد نبوي په محراب کې دي که نه؟ جنت په اسمانونو کې دی او جهنم په تحت الثرا کې دی۔ پیغمبر علیه صلات وسلام چې د مسجد نبوي کې ولیدل دا معجزه وایي دې ته چې یو شی هغه ځای کې وګورئ چې هغه ځای کې هغه وي نه، لرې نه یې خدای ته ښکاره کړي، او که په همدې ځای کې یو شی وي ته یې وګورئ ته چې دا معجزه ده یا دا کرامت نه، خو زه هم ګورم، زه اوس دا ګورم چې دغه د کتاب پروت دی، زه دا ګورم چې یاره دغه د بستره پرته ده او دا قالین پروت دی او یاره دا فلانی شی پروت دی، دا زه هم ګورم او یو ولی او بزرګ هم ګوري، نو بیا د بزرګ او د ولی او د نبي څه معجزه او کرامت جوړېدی شي؟ معجزه او کرامت جوړیږي حالا چې یو شی په یو ځای کې نه وي او هغه سړی وګوري محسوسي کړي۔ نو بهرحال نو په دې دنیا قبر کې هم الله خرق عادت کله کله ښکاره کوي، هغه د مخلوقاتو د عبرت دپاره، دغې دا مطلب نه چې دلته وي او که دلته وي نو بس بیا مسجد نبوي کې جنت و جهنم دی، بس نورې خبرې خو بیا ختمې دي۔ علامہ ظفر احمد عثمانی دیوبندی امداد الاحکام جلد 1 صفحہ 839 کی لکھی، میت جو قبر میں اٹھ کر بیٹھتی ہے وہ بیٹھنا برزخی ہے جو اس جسم خاکی سے نہیں جسم مثالی سے ہوتا ہے۔ وہی چې دا مرده چې کم قبر کې کینوي وي دا د خاورو په دې قبر کې نه راکینوي د خدای بنده، وہی چې دا برزخ کې په مثالی جسم سره کینوي، دا ظفر احمد عثمانی دیوبندی وایي۔ نو ته به اوس دې ته نه پوهېږم چې ستا استاز به دې ته څه وایي، دې ته به بېدینه وایي، دې ته به کافر وایي، دې ته به خارج د اهل سنت والجماعت نه وایي، او که نه ستا استاز نه پوهېږي، زه والا چې په دې خبره کې ډېر شکمن یم چې ستا استاز به دومره کم عقل څنګه وي چې دا اعتراضات به یې کړي، خو ځه خیر بل ګوره دا هغه خبره چې د کومه اوسه پورې ذکر شوه، شاه ولی الله الخیر الکثیر صفحه نمبر 55 خزانہ رابعہ، شاہ عبدالعزیز تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 238، تفسیر نشاپوری صفحہ نمبر 138، خازن جلد 1 صفحہ 95، مظہری جلد 10 صفحہ 224، آب حیات صفحہ نمبر 13 صفحہ نمبر 168، د شیبلی سیرت النبی جلد 4 صفحہ 671،
تفتزانی اکلیل جلد 4 صفحہ 82، تفسیر قاسمی جلد 2 صفحہ نمبر 323، النصفی بحر الکلام صفحہ نمبر 86۔ په دې ټولو کتابونو کې دا یوه خبره لیکلې ده چې کم قبر بیلچو او کودالیانو سره کنستلی کیږي او کم قبر کې چې مرده دفن کیږي دا شرعي قبر نه دی، دې کې عذاب و ثواب نه وي، دا عذاب و ثواب برزخ کې وي چې هغه د روح ټکانه ده۔ مولانا محمد احسن سنبلی دیوبندی نظم الفرائض صفحه نمبر 171 کې هم دغه خبره لیکلې ده۔ نو اوس د دومره په سونو علما چې وایي چې دا قبر شرعي نه دی، دا په دې اعتبار قبر دی چې د مرده دې سره تعلق دی، بدن نه پکې پروت دی، نو د بدن په وجه باندې هغه قبر چې څومره بدن محترم دی هغومره دا قبر محترم دی، او دا ځان له خبره ده چې دا هم قبر دی، خو عذاب و ثواب دا ټول علماو په حوالو سره مې درته ووي چې دا ټول علما وایي چې عذاب و ثواب جسد مثالي و روح ته ملاویږي، هغه په برزخ کې دی۔ نو که چت ته وایي چې نه په همدې قبر کې دی، نو بیا خو هندوان دې قبر ته نه ځي، هندوان خو خپل مړی سوځوي، سیکان خو دې قبر ته نه ځي، سیکان خو خپل مړی سوځوي، او کم خلک چې ځناور وخوري او کم خلک چې میان وخوري سمندر ته پریوزي، د فرعون ټول قوم سمندر غرق کړی دی، نو ته څه وایې چې هغوی ته به عذاب قبر نه کېږي ځکه چې هغوی له چا دا کندې نه دي کنستلي؟ نو دا کنده که میلاو شي که نشي میلاو، عذاب قبر په برزخ کې کېږي، څوک ترې نه خلاصېږي، او چې څوک دغه قبر مني وایي چې په همدې کنده کې عذاب و ثواب دی، هغه په حقیقت کې د عذاب قبر منکر ځکه دي چې هغه خو هندوانو ته بیا د عذاب قبر قایل نه وي، ځکه چې هندو خو دې کندې له نه ځي، سکھ خو دې کندې له نه ځي وغیره وغیره۔ دین علاوه شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشعت اللمعات جلد 1 صفحہ نمبر 62، عقائد الاسلام حقانی دیوبندی شنانوتوی حبیب الرحمن صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب، مفتی کفایت اللہ دیوبندی صاحب رحمهم الله دغه څلور واړو تصدیق پې کړی دی۔ دغه حقانی عقائد الاسلام صفحه نمبر 170 171 کې دې ټولو علماو لیکلي دي چې تنګېدل ازادېدل دا د خاورو کندې سره تعلق نه لري، بلکې برزخ کې روح باندې تنګي او کشدګي کیږي۔ لږ وګوره که چېرې ته وایې چې دا خبرې چې چا لیکلي دي دا پنجپیریان دي کافر دي، لږ د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر کتاب تسکین الصدور صفحه نمبر 98 صفحه نمبر 99 وګوره، عقائد الاسلام صفحه 160 161 نے دغه عبارت راغسته ده، دغه عبارت صفدر صاحب لیکلے دے کہ وسیع و تنگ یہ گڑا نہیں ہوتا بلکہ برزخ میں روح پر تنگی اور کشادگی ہو جاتی ہے۔ نستا استاذ چې خلکو ته په دروغ باندې په چل ول باندې وایي چې ما ته یو پنجپیری ټلیفون وکړو چې دا تنګي او دا پندي ما وته چې او د خاور په قبر کېږي و د الله بنده دا خپل کتاب تسکین الصدور د سرفراز صفدر صاحب ولا وګوره، عقائد الاسلام د دیوبند علما وګوره، دین علاوه د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خیر الحیات خیر الممات وګوره، حیات طیبه وګوره، ملفوظات وګوره، روح العج وګوره، اشرف الجواب وګوره، مجالس الحکمت وګوره، امداد الاحکام وګوره، خیر کثیر وګوره، نشپوری مظهری اب حیات تفسیر قاسمی بحر الکلام، دی ټولو لیکلي دي چې تنګېدل ازادېدل د خاور قبر نه بلکې اغزه کی روح سره دا معامله کیږي چې هغه قبر هر چاته میلاویدونکی دی، دا د کندې والا هر چاته میلاویدلو والا نه دی، لہذا عذاب قبر حق دی او په اغزه کې دی هیڅوک نه خلاصیږي نه، او کله کله د عبرت دپاره ما درته وویل چې دلته هم ښکاره کیږي، دې نه انکار نشته۔ دین علاوه مقدمه تفسیر حقانی جلد 1 صفحہ 65، تکمیل الایمان جلد 15 صفحہ 15، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ جواہر الایمان صفحہ 2، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لمعات التنقیح صفحہ 198، د تانوی رحمت اللہ علیہ دریم جلد اشرف الجواب 298، مجالس الحکمت 43 صفحہ مجلس نمبر 3 مجلس نمبر 13 قسط نمبر 20، مفتی عبدالرؤوف سکھروی د دارالعلوم کراچی عالم دے ٹی وی اور عذاب قبر صفحہ 1011، مفتی رشید احمد احسن الفتوا جلد 4 صفحہ نمبر 251، دی ٹولو لیکلی دی یہ محض جہالت ہے، فرشتے میت کو ظاہری قبر میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں بیٹھاتے ہیں، وہی چې دا د جاهلانو خبره ده چې څوک وایي چې په همدې قبر کې هر څه کیږي، وایي دا د جاهلانو خبره ده، فرشتې ظاهري قبر کې نه هغه برزخي قبر کې خلک کینوي او تپوس ترې نه کوي۔ سلیم اللہ خان صاحب نفحات التنقیح زما استاد محترم جلد 1 صفحہ نمبر 635 کی لیکلی دی
کہ قبر حصی گڑے کے ساتھ خاص نہیں، دا یوازې حصی کندې سره خاص نه دی چې څوک به وایي چې نه بس همدغه قبر دی او بس دې کې چې عذاب و ثواب که دې کې یوازې عذاب و ثواب وي بیا خو هندوان ته خلاص دي، سکان ته خلاص دي، د فرعون قوم ته خلاص دی. بہرحال سوچ پکار دی، علماء ته پکار دی چې تحقیق کی بے تحقیق خبر عالم سړی نه کوي. الله دې تا ته هم هدایت وکړي، الله دې ستا استادانو ته هم هدایت وکړي. امید ده چې په دې خبرو باندې به غور کوئ او بیا به داسې خبره نه کوئ. وسلام.